ګرانو کتونکو په دغه پروګرام د شریعت پرانا کې سوال او داغه جواب کې موږ نه یو ورور تپوس کړی دی او دام ډیر اهم سوال دی. سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب بعضی سکولونو کې او په کالجونو کې او په یونیورسيټیو کې یعنی چې بعضی داسې دا چا چې سوال کړی دی دا په خپل باندې ټیچر دی او دې تویل کېږي آنکو د کا حال دا حال هغه په خپل لیدلای دی. سوال یې دا کړی دی چې بعضی وخت کې چې کوم یو استاد اسلامیت کلاس وي نو اسلامیت کلاس دا استاد په خپل باندې اخلي خو چې کله استاد د اسلامیت والا نوي نو هغه کلاس د کولو لپاره په سکول کې یا په یونیورسيټي کې یا په کالج کې یو داسې ټیچر هغه کلاس ته ورولګي چې هغه د انګلیش ټیچر وي یا د میتھس ټیچر وي یا د بایو ټیچر وي یا د فزکس ټیچر وي یا د کیمستري ټیچر وي یعنی مختلف چې کوم سبجیکټ دی د هغه ټیچر وي او د اسلامیت والا چې کوم استاد وي هغه موجود نه وي نو هغه پرنسپل او هډ ماستر ورته وایي چې لاړ شه هغه اسلامیت کلاس ته واخله انګلیش ټیچر ته وایي. نو سوال یې دا دی چې آیا یو انګلیش ټیچر د میتھس ټیچر د بایو د کیمستري د فزکس ټیچر یا د اردو ټیچر یا داسې ټیچر چې هغه د اسلامیت د الته په پوسټ باندې نه وي او اسلامیت ټیچر نه وي آیا دا انسان طلبه کرامو ته په سکول کالج یونیورسيټي د اسلامیت کلاس اخیستی شي کني شي اخیستی او شرعاً د دې څه حکم دی دا جایز دی کنه دی جایز او زبا پس یو دا خبره اور زیات کړم اضافي کړم چې بالکل دا خبره مونږم کتلې ده چې د انګلیش کلاس وی بل کس یې نشي اخیستی چې د میتھس کلاس بل استاد بنه ورزي چې د فزیک د بایو د کیمستري وغیرہ کلاس وی د اردو بل استاد بنه ورزي ولی ځکه دا اهم دي دا سختي یا د لپاره یو تعلیمي معیار پکار دی خو چې د اسلامیت کلاس ټیچر وی او هغه ټیچر نه وي هر څوک یې اخیستی شي هر چاته وایي چې تور شته والا وي چې اسیم اسلامیت ته آسان دی نو دا خبره بالکل د سوال کوونکی صحیح خبره کړي. نو آیا شرعي توګه باندې یو عام کس اسلامیت کلاس طلبه کرامو ته اخیستی شي کني شي اخیستی؟ ګوره ګرانو کتونکو زمونږ او تاسو د دې خبره د شریعت پرانا کې جواب دا دی چې مونږ او تاسو د اسلامیت په باره کې یو ذهن جوړ دی. مونږ او تاسو ته اسلامیت شپږ کلمې راته اسلامیت ښکاري هر سټوډنټ نه یا هر ټیچر نه چې تاسو کړی نو هغه ته اسلامیت داسې عام ورته ښکاري داسې یعنی دومره اهمیت یا هغه سره نه هر یو انسان راځي او داسې یو مظلوم غوندې کلاس وي هر انسان ورځي او هغه اخلي ځکه چې دوی ته په ذهن کې دا خبره پرته ده چې بس اسلامیت شپږ کلمې دي اسلامیت ایمان مجمل دی اسلامیت ایمان مفصل دی اسلامیت بس اودس او غسل دی بس دې ته اسلامیت ویل کېږي. نو هر یو انسان په ذهن کې زړور وي چې اسلامیت کلاس دومره زیات سخت نه وي یا دومره زیات څه خاص کلاس نه وي. نو شرعي توګه باندې هیڅ خبره نشته دی که یو انګلیش ټیچري یا د میتھس ټیچري یا د بایو کیمستري فزکس ټیچر وي یا د بل سبجیکټ ټیچر وي او هغه ته په اسلامیت کلاس باندې عبور حاصلي ځکه ټول مسلمانان دي په کار د ټول مسلمانان دي اسلامیت ناغوي خبر وي نو که د اسلامیت په کلاس باندې ورته عبور حاصل وي لکیر کې فقیر نه وي هغه کوم آیات یا حدیث راغلی دی د هغې صرف دا نه چې معنا یې ورځي د هغې په مفهوم باندې هم پوهېږي د هغې په مقصد باندې هم پوهېږي د هغې چې دا ولې حضور علیه السلام فرمایلی دی په هغې باندې هم پوهېږي صحیح نو بیا خو څه قبح پکې نشته دی که انګلیش ټیچر هم اسلامیت کلاس اخیستی شي که د میتھس وي که د فزکس وي که د بایو وي که د کیمستري که د هر یو ټیچر هغه اسلامیت کلاس اخیستی شي خو که مثال کې طور په یو میتھس یا د انګلیش داسې ټیچر دی چې هغه صرف لکیر کې فقیر دی هغه د حدیث په تشریح نه پوهېږي د قرآن آیات په ترجمه نه پوهېږي د هغې په مفهوم باندې نه پوهېږي د هغې په معنا په شان نزول باندې نه پوهېږي د هغې مخکې وروستو په سیاق سباق باندې نه پوهېږي بس صرف لکیر کې فقیر دی او هغه خانهپوري وکړه او دی لاړ شي او په سټوډنټانو باندې اسلامیت راواخلي او دی ورته شروع شي او اسلامیت ترجمه کوي ورته په تشریح او په صحیح او په غلط باندې نه پوهېږي. نو داسې کس لپاره په یونیورسيټو کې په کالجونو کې اسلامیت کلاس شرعاً اخیستل ناجایز دي او په دې دا یاد لري او وجه د عدم جواز یاده ده چې په کوم یو سیز باندې په اسلام کې په دین کې څوک پوهیږي نه نو دا غي بیان نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک منع فرمایله
هغه بیان نشي کړی. مثال کې تور په زه په انګلیش باندې نه پوهېږم یا په فزیکس باندې یا په میتھس باندې، نو په کار ده چې هغه زه سبجیکټ پړاو نه کړم، زه ووایم چې لا ادري یا لا عالم زه نه پوهېږم یا ما ته پته نشته، په دې کې څه بده خبره نه ده. نو د دغه ملګري جواب همدغه دی چې که دا کوم ټیچر اسلامیت کلاس ډکوي، که دی په مکمل طریقه باندې ورته عبور حاصلي، اسلامیت باندې پوهیږي، هیڅ خبره پکې نشته اسلامیت کلاس سټوډنټس ته اخیستی شي، طلبه کرامو ته اخیستی شي. خو که په اسلامیت باندې ورته عبور نه حاصل، نه پوهیږي په هغې باندې، نو بیا برای کرم اسلامیت ته په عام نظر باندې کتنه نه ده پکار. اسلامیت ډېر اهم سبجیکټ دی. اسلامیت باندې د انسان دنیا او آخرت، د انسان اخلاق او معاملات صحیح کیږي، د انسان منځونه او دسونه په هغې باندې غونډه زندگی د انسان په اسلامیت باندې خسته کیږي او برابریږي. نو برای کرم بیا دا اسلامیت کلاس اخیستونه ګریزو کا، دا غې نه د اجتناب کا، داسې کس لپاره د اسلامیت کلاس اخیستل بیا شرعاً ناروا دي.